سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا دې قرآن کې کتا سو وګوره سورۃ رحمان کی آیات ته يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن د دې دا معنا ده چې هر ورځ د الله په یوه شان کې شیخ سعدی رحمت الله علیه فرمایي چې کل یوم هو فی شان چی شان است چی شان یعنی اوصاف کمالات ندارت پایان کل یوم هو فی شان یعنی استاد کمال اوصاف چې دي هغه څه اندازه نه لري نو عزیزانو عرض می داو چې هر ورځ د الله نوې نوې شاني هر ورځ د الله نوې نوې کاری ورځ تیرا په یو خیال کې شپه تیرا په بل خیال کې سحر چرا پاسې بل خیال درته جوړي کولی شي کنه تا ته هیڅ معلومات نشتا هیڅ علم درته نشتا چې ما سره به بیګاله سکیږي ما سره به سباله سکیږي ما سره به ملت پس سکیږي هیڅ پته دا ټول اختیارات او ارادي چې دي دا صرف او صرف د پروردگار عالم په لاس کې دي دا د بنده په لاس کې نه نو الله پاک کا کمزور وروي شي کمزور ہے نو الله نن په پاکستان کې وګوره څومره غټ غټ رانیولې دي د خلاصولو درکې لګي هغه پیری د پولیس چې پتا به دوی درولې او ته به بینیوي هغه خلق وګوره نن هغه پیری د پولیس په هغوی ولاړې دي او هغه پولیس هغوی نیولي دا الله پاک هر ورځ نوې نوې شان درته ښیي چې ته دا خیال نه کې چېرته چې زه زورور نشم رانیوی دولتمن نشم رانیوی یو دوه کسان یې نیولي دي بله ورځ اخبار کې لیکلي چې 11 ارب روپۍ بعض ملکونو ته وړي دي 11 ارب روپۍ
12 ارب روپۍ چې چا سره یې هغه څوک نیوشت بغیر د خدای پندغه بني آدم خدای درته راونیو او درته ښایي چې دا وګوره زما گرفت چې راشي او زه چې ونیسم نه دولت خلاصولی شي نه مټې خلاصولی شي نه ډله خلاصولی شي لویه دنیا ورسره ملګري وي لیکن د الله گرفت چې راشي بیا څوک نشي خلاص قرآن کریم کی یہ صورت تے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل منظم کیا ہو رہی افسوس دادے چې دا ټول عبرتونه د تاسو ته پته وي او که تاسو لغوندي د قرآن سره آشنايي جوړه کړې په دې جماعتونو کې وګوره اکثر امامان چې دي هغه لوی علما دي په محله کې چری چام دا مطالبه نه کړه مولانا صاحب ماسختن مون ټول ازګاریو او دا د خدای قرآن مون ته پڑھاو کا چې دې کې په 23 کاله کې خدای پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي دا مطالبه چا مونږ یا دې جماعتونو کې تاسو وګورئ کله دا تبلیغ والا تاسو روزه راشي اعلان شي چې کله یې دین به بیانېږي نو کوم سره چې ګورو کړه یو چته یو د جمعه ته باروزي هغه ته مورمړي پلارمړي یو د سلور کا سکین او نور ته د اختر د سپینګری نه د دې تخله د چرګ مرز راوړي دا ته تخت پرون تاسو کته ما یې زده صحت می ٹھیک نه دی افسوس دا دی چې چرته پسې روزه لار شم او یو سړی پاسې دو او د خبدل ته ون چې راوي نيسي او په دې جمعات کې دا غل امتیازي د سپېګمو نه راو بس ولې زه ته کافر کوم درته کافر ښکارو ولې تخت مرګ له او کله کله کوتک نوم کار غستل پکاري ا دې یو قادیانی او د سنی جګړه وا دا قادیانانو چې باس کې خواغه ډېر تکړه دي نو چې هغه سنی ډېر تنگ کړو او بیا نه پوهېدو مخکې نو ټوپۍ لرې کړه او ډغرې ته ځان جوړ کو ولته نه سمېږي الا بتکریتن چې دس شو چې پرې پوهه په ډغره ووالو او دا ویني پیرامات کړی ولې شو ول بس پړ شو ما قادیانی ورته بس نو باندې سره کله نه پوهېږي الا بتکریتن زه په بلډګر کې امام وم یو سړی ورځ نيسته شو او شور واچولو بله ورځ نيسته شو ول داسې چې راشونی شوی چې راشونی شوی بلغه ټیم شوی کنه ته صدا افلاطون هي زما کار دی وژنې راغلي ته نه کې نه په جماعت کې نه راونی وو په نته په خاطر بیا مې د جماعت د کړکۍ نه بار وغورځولو او ورپسې مې ورپوت کو بار په تلته وو خاطر هغه ورځ تر مرګه پورې بیا جماعت ته رانغی داسې خبيثه د جماعت کې پرې خپل نه دی پکار جماعت ته چرانه نه وي خدای دې خلاق کا چې هلاک شي
ته به ځان مجرم تصور کی دا د خدای عدالت ته دا د خدای دربار دی دا داسې چې ورته ودرېږي د دې دا معنا ده چې خدای د ټولو ګناهونو پیټونی په سر کې خو او تا ته ودرېږم معافي غواړم نو چې دا تصور د چا ما به نور کړتی وکړي په جومات خبره کوي که نه کړت وکړي ته چې د مجسټریټ عدالت ته ننوځي او پیشي وي څنګه ولاړې لکه د سپي غوندې پولیس تاڼۍ ته چې ورننوځي د تاڼېدار سچو صاحب په مخ کې ولاړې څنګه ولاړې لکه د سپي غوندې ته د خدای کور ته راغلی دلته بدماشي کې او ځان نه د افلاطون جوړ کړی دی نه په دې دروازه چې راننوځي نو ته به وایې چې خدایه مجرم یم ډېرې غلطۍ او ډېر ګناهونه مې کړي دي معافي غواړم په دې دروازه چې راننوځي نو غلی به یو طرف ته کېني غلی سر به دې چټ کړی او الله سره به دې لینک لګولی او به چې خدای معافي غواړم خدای معافي غواړم خدای ډېر ګناهګار یم ستا د امتحاناتو تاب نه لرم یا الله ما د خپل امتحاناتو نه په خپل امن امان کې ساته دا تصور به دې وي دا فکر به دې وي عزیزانو ما یو واقعه یاده شوه چې د یمن یو گورنر او ابراهیم یو هغه چانه تاسو کو چې د مکی ته خلک څه لپاره دي و چالتا بیت الله شریف دی خلک ته طواف کوي د خدای کور دی وسه شه دی کوټه ده ویخه په یمن کې ډېر مزیدار او خسته کوټه جوړ کړه او په ټول یمن کې اعلان وکړو چې کعبه مې دلته جوړ کړه نن نه بعد به د یمن سره مکی ته مزي گورنر صاحب حکم د مکی او دو سړي تلي یمن ته او خیال یې وکړو چې دې بدبخت خو د خدای مقابله کړې ده دې سره څه پکار د شپې ورغلي دي چې څوک پکې نه نو د هغه چې دا کومه کوټه جوړه کړې وه په دې کې یو دسمات یې کړی دی هغه د مکې سړي چې زه د خپل خدای د کعبې بدل تا نه علم دا خدای په حکم جوړه ده دا تا جوړه کړې ده سار چې پته ولګېده چې د ابراهه په کعبه کې خو چا دسمات یې کړی دی چې دسمات یې کړی دی چې ښه سیډي والی راوغوښته چې په 2 ورځو کې سړی غواړم چې دا چا کړي دي سیډي والا خوشي شو ورپسې او صاحب هغه بکی سړی چې هغه را پیدا کړو راوستو گورنر صاحب ته پیش کو دا تا کړی دي ویلې اوجي ولی ویلې زما د خدای کعبه چې ده په مکه کې هغې ته چې څوک کاږه وګوري نو سر یې غوسېږي دې باندې هم تا د کعبه نامه ایښې وه نو ما کته چې دې کې څه کرامت شته او که نشته او گورنر صاحب والله که هېڅ پکې شته ما پکې غول کول په ما هېڅ هم ونه شو ویلې ښه ویلې ویل والله که تر هغې پورې په آرام کېنم چې تر څو پورې ما ستا د خدای کعبه ورانه کړې نه اتیان تیار کړه فوج تیار کړو او مکې ته راوست هلته ډېره شو چې وخت ورته مقرره و
او سره د فوج او د اتیانو به په دې کعبه ټیک کو کعبه بورانو په دې کې ابو طالب صاحب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو داغو خانونی و دا ابرهه فوجیانو نو ورپسې ورغه ولی زماو خان دی فوجیانو نیولی دیو هغه ورته وی چې مونږه ستا د خدای کعبه ورانولو تر راغلي داغه تپوس نه کړو د خانو تپوس کې ابو طالب دی جواب ته ګوره ورته الصابه خبره دادا چې کوم شی زما دی داغه تپوس زکوم او چې کوم شی د خدای دی داغه تپوس به خدای کوي لما څه کار دی چې داغه تپوس کوم کعبه د خدای دا خدای به تپوس کوي او خان زماو زه تپوس ته راغلی ویل ښه ورکیو خان چې څو وخت کې ورځ معینه کړه اتیان مخ کې فوج ورپسې او اټی کې په کعبه باندې کولو اوس خدای ته ګوره کته یا خدای سره جازونه نشته خدای سره ټمی بمونه نشته تماشا کوه ابابیل مارغان دي اوس په یو سکند کې مارغان لاړه د خور نه دو کانی صدرې درې کانی راوغست یو په مخوکه کې او دو په دې پنجو کې او په دې اتیان او په دې فوج راغ چراله اوس قران څه الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم تر آیت نګوري کیف فعل ربک باصحاب الفیل چې څنګه کار وکړو الله دا خاوندانو د اتیانو سره څنګه سره وکړو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ابابیل مارغان نے پراولے گل واړه واړه د بیرې د ګټ کې مړکان یو په مخوکه کې او دو په پنجو کې نیولي او ابابیل مارغانو ته د پاس نه بمباری شروع کړه یو کانه بچ داتی په دملا را پروته نو لاندې به ته وته دومره غار به پکې کړو د سړي په سر به چې را پروته لاندې به ته وته دومره غار به پکې کړو الله اکبر خدای سمي ور سره وکړه الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلهم كعصف مأکول سمتی جوړ کړ فجعلهم كعصف مأکول انہیں ګرځول دا اتیان او دا فوجیان داسې لکه د ساروو په خپل کې چې غیا پایمال شوي وي جوار ورته واچې پانی تیوخري ډنډرې یو ځای پروتي پاڼې بل ځای پرتی دغسې د اتیان خپې یو ځای پرتی وي سرونه بل ځای پراته وي د سړو خپې یو ځای پرتی وي سرونه بل ځای پراته خدا پاک دې څه کولی شي کنه شي له دومره شي د لاسه ابابیل کل دومره غوندې مارغه دی په دومره شي باندې اتی را سملولو لن
مثال وګورئ په کابل کې نن روس هغه طاقت چې امریکا باندې تیارې ده چین باندې تیارې ده برطانیہ باندې تیارې ده روس هغه طاقت هغه روس نن په دې ببرو ګیرو او د ببرو سرونو والا باندې الله د روس څخه انجام کړو ګورئ بیا د چچنیا خلق